مسلمان چې خرابای کنه نو په دې دوه سيزونو باندې خرابای، پیسې ورکا او خزه ورکا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل صحابي دی عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ، چې کله مسلمانانو په روم باندې حمله وکړه کنه، په روم باندې، نو عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ ډیر په بهادری سره جنگیدو. کافرو دا وغوښتل چې دې گرفتار کې، خو گرفتارول نه شو. لزر پوج یوازې عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ گرفتار کو. لزر پوج نشو گرفتارول، لزر خلک ته نتاو شو، نه الغه نه گرفتار کو. چې کله گرفتار کو کنه او د روم بادشاہ ته پیش کړی شو، د روم بادشاہ ته نو د ډیر سخت غوسه وي، د ډیر زما پوج مړ کو، زما ډیر نقصان دی لک کړی دی، پرې دم خو د سر نه وی د نه سر ووای، سر تینه ووای. یو وزیر او خيارو وی حضرت کو دې ژوندې پرې خو دې شي کنه، په دې کې موږ ډیره فائدہ ده، په دې کې موږ ډیره فائدہ ده، ډیر د کمال سړی دی، داسې طاقتور ځوان لما په ژوند کې نه دی لیدلی چې لزر پوج هغه یوازې گرفتاری. نو داسې نوجوان دې ژوندې پرېږدی د مرګ لایق نه دی، مه یې پرېږده، کو دې زموږ ملګری شي موږ ته به ډېره فایده راکړي. وایي صحیح ده، وایي څنګه به یې ملګری کوو؟ وایي لالچ مالچ وله ورکړه، کېدای شي زموږ ملګری شي، ځکه خو دنیوي خلک و دنیوي د هغوی نظر د دنیوي خلکو نظر خو ټول په دنیا یې که نه. بادشاه و وزیر ورته وایي لالچ مالچ وله ورکړه، کېدای شي زموږ ملګری شي، نو موږ له به ډېر پوج مضبوط کړي. نو بادشاه ورته وایي عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ مخامخ ولاړ دی. عبد الله ویجی ډیر مال به درکما او زما پوج لراشه په کم پیغمبر چې د ایمان راوړی دغه نه انکار وکړه، دغه نه څه وکړه؟ انکار وکړه، نعوذ بالله کافر شه، زمونږ ملګری شه، ډیر غټ مال به درله درکما. عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ په خندا شو، وی خندل. بادشاه ورته ولې خاندي؟ ډیر بیوقوفه انسان ښه. عبد الله بن حذافه رضی الله عنه ته ډیر بیوقوفه انسان دی. ما وایي چې بادشاه و خيار سړی وای، ته خو ډیر بیوقوفه وختې. وی ولې ما ته بیوقوفه وای؟ وی بیوقوفه درته ځکه وایم که دنیا زما مقصد دی، خو زه به د مدینې په بازارونو کې تجارت په ما کوم. کومال زما مقصد دی، ما میدان جهاد کې بیا کتل سو، خو د مدینې په بازار کې به مې ځان له تجارت کوم، نو د تورو لاندې څه شي له راتلم چې ما دنیا ګټله. نو ته ماله د دنیا لالچ راکوې، ته ډېر بیوقوفه وختې که نه. زه دلته مال له راغلم، دنیا له راغلم چې تورو ته مې سټ لاندې کړی دی. بادشاه ورته وایي ښه مال دین دې په کار وي. نه یو بله خبره درته وکړم، یو زما ملګری شي نو ډېر لویه مرتبه درکړم، ډېر غټه عهده در کوم، خو زما د پوج ملګری شه. په دغې پیغمبر انکار وکړه زموږ ملګری شي نو ډېره لویه عهده در کوم. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی بیا دې بادشاه ته وایي، د روم بادشاه ته وایي تا زه نه یم پېژندلی، خو تا زه پېژندلی دا خبره به تا نه کوله، خو تا زه ونه پېژندم که نه، زما تعریف تا نه دی پېژندلی، که تا پېژندلی تا به دا خبره نه کوله. بادشاه ورته وایي ولې؟ زه دې پېژنم که نه چې عبدالله دې نوم دی او د مدینې نه راغلی یې، عربي زه دې پېژنم. نه تا نه یم پېژندلی. وایي ته څوک یې؟ زه ته راته ووایه. وایي زه د دواړو جهانو د سردار صحابي یم، زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحابي ما، او په مخ د ځمکه د صحابي نه غټه درجه بله نشته دی. ته به ماله څه عهده راکې؟ د پیغمبر نه وروستو چې غټه عهده ده د چا ده؟ د صحابي ده. نو ماله الله د صحابي درجه راکړې ده، د یو صحابي د قدم د خاورو سره تمام کائنات نشي برابرېدی. ته به ماله څه عهده راکې؟ زه د نبي علیه السلام صحابي یم، ماله دا عهده پوره ده که نه، ته به نوره څه عهدې ماله څه راکړې؟ بادشاه له غوسه ورله، وایي د ده نه سر ووایي، سر ترې نه ووایي، ډېره سمېدو نه دی. وزیر ورته وایي حضرت یو موقع مال هم راکړه، یو موقع مال هم راکړه، یو لالچ وله زه هم ورکوم. وایي ځه ته وګوره چې ته ورسره څه کوې. وزیر عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ یو کمرې ته ولېږو، وایي شپه به نن دی زما سره کوي، عبدالله به نن شپه زما سره کوي. وزیر وایي ټیک چې ستا سره دې شپه وکړي. کمرې تیاره کړې او ډېره ښایسته کمرې تیاره کړې، ډېره ښکلې کمرې تیاره کړې، د خوشبویانې هر څه یې پکې دغه کړي دي. عبدالله بن حذافه ته وایي ته نن زما میلمه دې کمره کې شپه وکړه. وایي صحیح ده. عبدالله رضی الله تعالی عنہ کمرې ته لاړ، چې کله دا شپه شوه داسې که نه لږ لږ شپه پخېږي، د ده یوه لور وه ډېره ښایسته وه د دې وزیر. ګوره د کافرو دا وتیره ده، دا د هغې عادت دی، هغې ټول عمر د مسلمان د ګمراه کولو دپاره ښځه استعمال کړې ده. زر او زن، پیسې او ښځې، دا د کافرو وتیره ده، دا د هغې عادت دی. وایي په دې دوه شیزونو مسلمان ډېر زر دوکه کېږي. مسلمان چې وایي خرابی که نه، نو په دې دوه سیزونو به دی خرابی، پیسه ورکه او ښځه ورکه، دې باندې دی ګمراه کېږي.
نو د وزیر یو ډېره ښایسته لور وه او هغې ته وي ځان چې څومره تیارولی شي تیار کړه. هغې ځان تیار کړو او هغې ته وي د دې نوجوان کمرې ته لاړ شه. مطلب یې دا و چې دې زه د خپلې لور په عشق کې